بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننې چې کوم ټاپک دی هغه دی سایټوسکیلیټن او سنټریولز. ګوره اوسه پورې موږ دا خبرې چې دی نو ډسکس کړې چې آیا سل چې دی دا موږ سره یو کور دی، یو کارخانه ده، یو وړه غونډې کې چې دی نو فیکټري ده چې په هغې کې دا ټول اورګینیلیز او هر یو شیز مشینان پریزنټ دي او هغه مشینان چې دی نو موږ سره څه کوي، یو خپل کار کوي. اوس آیا دا مشینان څنګه کار کوي هغه خبرې خو موږ چې دی نو ډسکس کړې، خو آیا دا شیز به هم کتل غواړي، دا سایډ به هم کتل غواړي چې آیا دا کور چې دا روان دی، دا کارخانه چې روانه ده، نو د دې دا شیپ اینډ سټرکچر او د دې دا دومره چې دی نو دا کار چې کوي، نو د دې دپاره د ده څه شیپ یا څه سټرکچر یا چې دی نو مطلب دی څنګه چې دی نو دومره مینټین ساتلی شوی دی. یو کور چې جوړیږي نو کور په څه باندې چې دی نو هغه خپل شیپ او خپل سټرکچر چې دی نو مینټین ساتي، نو هغه خبرې به ډسکس کوو. لومبۍ به خبره دا ډسکس کوو چې آیا تاسو ما ته دا ووایئ چې زموږ په باډي کې ګوره دوه ټایپ آف سیسټمز دي، یو سکیلیټل سیسټم دی او یو مسکولر سیسټم دی. سکیلیټل سیسټم څه چل کوي چې مالې یو سټرکچر جوړوي، شیپ جوړوي، او مسکولر سیسټم څه کار کوي چې دی هغه شیپ اینډ سټرکچر له مومنټ ورکوي، صحیح ده، او ورسره هغې کې مینټننس هم راولي، سختوالی هم راولي چې آیا دا شیپ او دا سټرکچر خرابېږي نه. نو دغه شانتې د سل لپاره هم یو سکیلیټن دی، یو ډانچه ده چې هغه ډانچه چا جوړه کړې ده او هغه ډانچه چې جوړه شوې ده که نه، نو څنګه جوړه شوې ده او ولې جوړه شوې ده او د هغې ډانچې کار څه دی. نو لومبۍ به هغې ته چې دی نو راځو او هغه دی ما سره سایټوسکیلیټن. دوه اورګینیلیز به نن ډسکس کوو، یو دی سایټوسکیلیټن، یو دی سنټریوز. دا دواړه یو بل سره موسټلی ریلیټډ دي. نو ځکه اوس ګوره ډایرکټ راځو، ډېرې خبرې او پکې چې دی نه کوو. سایټو مینز سیلز اینډ سکیلیټن مینز ډانچه. په خبره ورسېدې. اوس دې څه وایي، دا څه شیز دی؟ وي نیټورک آف مایکرو فیلمنټ اینډ مایکرو ټیوبیولز دی. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې خبرې مطلب دا دی که نه چې دا یو مجموعه ده د څه شیزو، د مایکرو فیلمنټ او د مایکرو ټیوبیولز. فیلمنټس او ټیوبیولز څه ته ویل کېږي، دا خبرې به مخکې ډسکس کوو. دې څه کار کوي؟ پرووایډ شیپ سټرکچر اینډ سپورټ ټو د سیل باډي. چې کوم ما سره سیل باډي ده که نه، چې کوم سیل دی هغې ته دی چې دی نو څه ورکوي؟ سپورټ ورکوي. لیټ سې دا سیل دی، نو د دې دا چې کوم سټرکچر دی نو دې له به دا سپورټ او سټرکچر چې دی نو څوک ورکوي؟ دا به وله سایټوسکیلیټن چې دی نو ورکوي. په خبره ورسېدې. اوس دې ځای کې دوه مین خبرې دي. لومبۍ خبره خو دا چې موږ څه ووایي چې آیا دې کې مایکرو فیلمنټ او مایکرو ټیوبیولز پریزنټ دي. نو آیا دا مایکرو فیلمنټ څه ته ویل کېږي؟ نو دا مایکرو مینز خو زه بیا هم مایکرو مینز واړه، مایکرو دلته مینز واړه، ټیوبیولز او د دې فیلمنټ څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی که نه چې دا به واړه ټیوب لایک سټرکچر وي. څنګه ټیوب لایک سټرکچر؟ که موږ ستاسو بک چې دی نو وګورو نو په هغې کې د دې سټرکچر موجود هم دی. که لیټ سې تاسو چې دی نو خپل بک وګورئ که نه، نو په هغې کې د دې دا سټرکچر چې دی نو الریډي موجود دی. خو خیر دغې خبرې له نه راځو، مین خبرې له راځو چې آیا د دې کار څه دی. ګوره مایکرو فیلمنټ او مایکرو ټیوبیول څه ته ویلې کېږي؟ دا دواړه ما سره د پروټین نه جوړ شوي دي. ټیک ده، د کم پروټین نه؟ مایکرو فیلمنټ جوړ شوی د اکټین پروټین نه او مایکرو ټیوبیول جوړ شوی دی د ټیوبولن پروټین نه. صحیح ده. اوس دې ته کې به کوېسچن جوړېږي. د مایکرو فیلمنټ کار دی چې دی به سیل مایګریشن کوي اینډ مسل کانټریکشن به کوي. ګوره چې کله ډېر سیلونه را یوځای شي، ټیشو جوړ شي، ټیشو نه آرګن جوړ شي، آرګن سیسټم جوړ شي، نو چې کله دا مسل کانټریکشن وغیره کېږي، داسې سختېږي، ریلیکس کېږي، دا ټول چې دی نو څوک کوي دا سره؟ دا مایکرو فیلمنټ چې دی نو کوي. صحیح ده که نه؟ لیټ سې دا کنټریکشن کوم، نو چې دا کوم کنټریکشن زه کومه یا دا کنټریکشن چې دی نو زه کومه، نو دا به ما سره چې په دې مسلس کې دا کوم کنټریکشنز راځي دا به څوک کنټرول کوي؟ دا به دا مایکرو فیلمنټ کنټرول کوي. دویمه خبره دی کې څه د سیل مایګریشن. سیل مایګریشن څه ته وایي؟ چې دا یو سیل دلته موجود دی، دا له دې ځای نه دې ځای ته چې دی نو هجرت کول. دې باندې به بعد کې خبرې کوو. او دا به تین سټرینډز لایک سټرکچر وي. مطلب سټرینډز لایک سټرکچر څه چې داسې تارونه ټایپ وي، نری تارونه دي. ټیک ده، خو دا داسې یو ځای وي. ټیک ده که نه؟ تین لایک د دې سټرکچر دی. نو مطلب موږ څه وایو؟ درې خبرې موږ وکړې چې دا د اکټین پروټین نه جوړ دی، سیل مایګریشن به کوي، مسل کانټریکشن به کوي او تین سټرینډز دي. مایکرو ټیوبیولز را راځو. مایکرو ټیوبیولز چې دی دا ما سره ټیوبولن پروټین نه جوړ شوی دی او دی به ما سره سیلیا اینډ فلیجیلا چې دی نو جوړوي. ګوره دا دوه مین خبرې به چې دی نو یاد ساتئ. سیلیا څه ته ویل کېږي او فلیجیلا دا مخکې ډسکس کوو.
سیلیا چې دی دا ما سره څه کار کوي پرسپشن اینڈ سیل سیګنلینګ مطلب دا که نه چې په دې سیل سیګنلینګ موږ څونه ډېره خبرې وکړې هغه سیل سیګنلینګ به تا سره څوک پرسیو کوي به څوک ریسیو کوي به څوک ډیټیکټ کوي به څوک سیلیا په سیل کې دننه فلیجیلا به چې دی نو تا سره څه کار کوي لوکوموشن آر موومنټ موږ د مایګریشن خبره وکړه که نه چې مایګریشن به کېږي هر یو شیز به چې دی نو کېږي نو دا لوکوموشن اینډ موومنټ چې کوم دی نو دا ستا د چا کار دی دا کار دی ستا د فلیجیلا فلیجیلا چې دی نو څه شیز دی او سیلیا چې دی نو څه شیز دی نو دغې له بعد کې چې دی نو راځو خو دې ځای کې ته دا فنکشن به ځان ته یاد کړي چې ته دا فنکشن یاد چې نه دی دا میکانیزم مونږ بیا ډسکس کوو اوس ګوره د فنکشن څه دی د سایټوسکیلیټن فنکشن څه دی سیل شیپ جوړول سټرکچر جوړول سیل ډیویژن کول او سیل مایګریشن کول په دې کې به کوېسچن جوړو کوېسچن به دا جوړو که نه چې ته به د خپل استاد نه دا کوېسچن وکړي چې how this thing works آیا سایټوسکیلیټن یا مایکروفیلامنټس یا سیلیا یا مایکروټیوبیولز په سیل ډیویژن کې څنګه کار کوي دا کوېسچن به دا هغه نه وکړي ښه جي بل به دې تا سره څه کار کوي سیل مایګریشن به کوي ګوره دا خبرې موږ بار بار ډسکس کوو که نه خو دې کې به دا وایو چې آیا دا سیل مایګریشن څنګه کېږي په کم داسې سیلز دی چې په هغې کې مایګریشن کېږي کم داسې سیلز دی چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته چې دی نو دا خبرې به ډسکس کوو خو اول صرف وپېژنه بیا ډسکشن کوو اوس راځو څه ته سیلي او فلیجیلا ته ګوره یاد ساته مین کار د دې دوو کسانو دی د دې دوو کسانو د دې دوو کسانو څه کار دی سیلیا به تا سره څه کار کوي دا مونږ سره مختلف دا مونږ الریډي ډسکس چې دی به څه کوي پرسپشن به کوي او سیل سیګنلینګ به کوي صحیح ده که نه پرسپشن او سیل سیګنلینګ چې دی کله کوي که نه نو مطلب زمونږ په باډي کې په مختلف سیسټمو کې مختلف سیلیاس چې دی نو پریزنټ دي لکه لیټ سه که مونږ ووایو نو په ریسپیریټري کې ما سره چې دی نو څه پریزنټ دی ریسپیریټري سیلیا چې هغې د ایروی ریسپیریټري سیلیا هم ویلې کېږي او د دا کار دی چې که لیټ سه هلته سپوټم وغیره جوړېږي یا ګند بلا جوړېږي نو هغې هغه کف چې دی نو راوستل او هر یو شیز چې دی نو کول دا د چا کار دی دا د ده چې دی نو کار دی صحیح ده برین کې ما سره اپیډایمل سیلز چې دی نو پریزنټ دي چې هغه ایز ا سیلیا چې دی نو کار کوي په اپیډایمل سیلز کې اصل کې سیلیا پریزنټ دي نو د هر یو د ده کار څه دی پرسپشن کول او ورسره سیل سیګنلینګ هم کول چې آیا ماته د بل ځای نه څه سیګنل راغلی په دې څه سیګنل راغلی باندې م پوهیږم فلیجیلا چې دی نو ما سره په کوم ځای کې په سپام سیلز کې موجود وي په امیون سیلز کې موجود وي په نیوټروفیل اینډ مایکروفیجز کې اوس راځه په خبره باندې چې دی نو ځان پوهیو چې آیا دا مونږ چې دا دونه خبرې وکړې که نه نو د دې خبرې مطلب چې دی نو څه شو اوس ګوره ورته لیټ سه دا مونږ سره چې دی نو څه شیز دی دا مونږ سره یو سیل دی ټیک ده او دا مونږ سره چې دی نو بل سیل دی صحیح ده هسې یو اگزامپل چې دی نو زه تاسو له در کومه خو زه ګورم چې زما ریډ مارکر څه شو دا دی اوس ګوره دې ځای کې به یو بل یو وي دې ځای کې به یو بل وي صحیح ده اوس ګوره دې خوا لیټ سه مونږ دا ووایو چې دا سیل نمبر 1 شو ټیک ده دا چې مونږ سره سیل نمبر 2 شو او دا سیل نمبر A شو A صحیح ده اوس ګوره دې ځای کې مونږ دې ځای کې دا ټولې خبرې ډسکس کړې که نه چې سپورټ اینډ سټرکچر او هر یو شیز په سیل نمبر 1 کې به مونږ دا ډسکس کړو که نه چې آیا دا چې کوم دي که نه دا سایټوسکیلیټن او دا شیزونه دا داسې خواره شوي وي دا نیوکلیس دی که نه نو دا داسې خواره شوي وي ټیک ده دا خواره شوي وي د دې په منځ کې دا داسې خواره وي نو چې کله خواره وي نو دې څه جوړ کړي وي دې تا سره یو شیپ جوړ کړی وي او دې تا سره د سیل یو سټرکچر جوړ کړی وي چې آیا دا سیل سټرکچر او د دې دا چې کوم مخ دی دا چې دی نو نه خرابېږي چې دا راغونډېږي نه کولیپس کېږي نه په خبره ورسېدې نو دا خو د دې د شیپ اینډ د سټرکچر چې دی نو خبره وشوه اوس دویمه څه خبره ده په دې کې دا سیل موومنټ صحیح ده سیل موومنټ څه مطلب دی د دې سیل موومنټ مطلب دا دی که نه چې که لیټ سه دا ما سره چې دی نو دا څه شیز دی دا مایکروسیب دی مایکروسیب
ټیک ده. مایکروسیل څه ته ویل کېږي؟ مایکرو ارګانیزم ته ویل کېږي چې هغه زما د باډي دپاره د بار نه راغلی دی او خطرناک دی. اوس ګوره دته چې کله پته ولګېده که نه لیټ سې مونږ به دا وهلوې فلجیلا او سیلیا والا خبره به پکې وکړو چې مونږ دا ووایو چې یاره دی به ځي او هلته به چې دی نو هلته به څه کوي تا سره لوکوموشن به کوي موومنټ به کوي هغه ځای ته به ځان رسي. لیټ سې دی چې دی نو په بل ځای کې پرزنټ دی. هسې یو اګزامپل به چې دی نو زه تاسو ته درکړم چې که لیټ سې دی چې دی نو په پېښور کې پرزنټ دی. صحیح ده. او دا سیل چې دی که نه دا زمونږ په دا اصل کې دا صوبه به مونږ چې دی نو خپله باډي واخلو. ټیک ده. او دا چې دی نو دی په 400 کې چې دی نو راغی. ټیک ده. دا مایکرو ارګانیزم په 400 کې دی. نو دی به څه چلو کړي؟ دی به دلته به چې کم سیل سیګنلینګ موجود وي که نه دلته چې به کم سیلز نور موجود وي نور نو دی به میسیجونه ولیږي. دی به څه چلو کړي؟ دی به میسیجونه ولیږي. دی به میسیجونه ولیږي او څه چل به وشي؟ زمونږ امیون سیستم به اکټیویټ شي. زمونږ امیون سیستم به اکټیویټ شي. زمونږ امیون سیستم اکټیویټ شو. اوس چې کله امیون سیستم اکټیویټ شو نو دته به دا میسیج راشي دی او ته به چې دی نو میسیج راشي دی 2 نمبر ته. نو دی به څه چلو کړي؟ د ده کې به چې دی نو داسې فلجیلا او سیلیا او دا شیزونه به پرزنټي. نو دی به څه چلو کړي؟ دی به د دې ځای نه موومنټ سټارټ کړي. داسې چې دی کله موومنټ سټارټ کړي نو دی به د دې ځای نه راشي چېرته؟ دی به راشي دی یو له به چې دی نو ځان راورسي. ولې دلته کې چې دی نو اوس دا د دې ضرورت دی. د دې آرمي چې دی نو دې ځای کې ضرورت دی. خو چې کله دې ځای ته راورسي نو دی به دلته څه دپاره راځي چې آیا دا کم مایکرو ارګانیزم راغلی چې دی مونږ ګیر کړو او څه چلی وکړو؟ دی مړ کړو. نو دا ما تاسو له هسې یو اګزامپل چې دی نو درکړه د څه د دې یو د نیوټروفیل او مایکروفیج چې لکه لیټ سې اوس دې ځای کې چې دی نو د دې ضرورت دی نو دی به د دې مایکروفیج دا مایکروفیج نه دی دا اصل یو سل دی چې دی خوړل کوي څه خوري بس چې دی څه ویني چې ته پته ولګي دا خراب دی به خوري چې خراب دی خوري چې خراب دی خوري نو دی هغه کار کوي. نو دا لیټ سې هغه مایکروفیج دی به لیټ دی به د مایکرو ارګانیزم وخوري خو دی خو بل ځای کې کن نو دی چې دی ځای نه ځي نو دی به د چا په ذریعه باندې ځي؟ دی به د دې فلجیلا په ذریعه باندې ځي. او دا دته چې دا څونه سیګنل وغیره چې دی نو رارسي نو دا به د چا په ذریعه رارسي؟ دا به د دې سیلیا په مدد سره چې دی نو رارسي. نو څه په خبره ورسېدی او که نه دغه شانتې چې کوم مونږ سره سپام سیلز دي سپام سیلز ټیک ده چې کوم د میل ریپروډکټیو سیلز دي. صحیح ده. کم میل ریپروډکټیو سیلز چې کم سپام سیل دی نو هغې کې مونږ سره چې دی نو څه چل وي؟ 1 فلجیلا وي. هغه 1 فلجیلا په ذریعه باندې چې دی نو هغه څه کوي؟ هغه موومنټ کوي او اووري ایک ته چې دی نو څه کوي؟ ځان رسوي. نو دغه دا فلجیلا په دې کې چې دی نو پرزنټ نو دا به دا موومنټ نشو کولی. ورسېدې به خبره؟ نو دا اصل کې دغه شانتې هغه خبره شوه. اوس دې ځای کې مین خبره چې آیا دا دومره کارونه چې وشو که نه دا دومره کارونه چې کېږي او زمونږ په باډي بیمارېږي او مایکروفیج ځي خوړل کوي او سپام ځي اووري سره چې دی نو یو ځای کېږي او ایګ سره یو ځای کېږي او نور ماشومان کېږي او نور ټول چې دی سیسټم روان دی ټیک ده. نو دا ټول شیزونه جوړېږي د کم ځای نه. د دې دپاره خو به هم څه کارخانه وي که نه چې په هغې کې دا فلجیلا سیلیا سایټوسکیلیټن او مایکروټیوبیولز او مایکروفیلامنټس چې دی نو جوړ شي. نو هغه تا سره څوک دی؟ هغه تا سره سنټریول دی. صحیح ده. اوس ګوره سنټریول ته سنټریول اصل کې د دې دا ورډ د دې نه وتی چې دا مونږ سره سنټر دی. سنټر دا به موسټلی مونږ سره چې دی نو په سیل سنټر کې چې دی نو موجود وي. هالو اینډ سلنډریکل شیپ په یې هالو اینډ سلنډریکل شیپ دا که نه چې د دننه نه به خالي وي او داسې راډونو شکل کې وي. ټیک ده. داسې ورته ګورې داسې څه پوه شي په خبره او که پوه نه شوي نو اوس ګوره دی به ما سره څه وي؟ هالو به د دننه نه به خالي وي د دننه نه به ډډ وي او سلنډریکل شیپ به وي اوږد داسې پایپ ټایپ غوندې کې به څنګه چې لکه دا سلنډریکل شیپ دی. اوس دا سلنډریکل شیپ شو بل به څه چل وي په ده کې؟ فاوند ان د پیئرز دی به په پیئرز کې وي په جوړو کې به یې داسې دوه به چې دی نو را یوځای شوي وي او 9 ټریپلټس اف مایکروټیوبیولز به پکې پرزنټ وي. مطلب دا چې 9 ټریپلټس اف مایکروټیوبیولز 9 ټریپلټس مطلب چې د درو را یوځای کېدو سره به چې دی نو په ده کې 9 ټریپلټس چې دی نو جوړ شي. ټریپلټ څه ته وایي؟ درو ته ویلې کېږي. ښه بله خبره دا که نه چې کله دا چې کوم دې ته خو سنټریول ویلې کېږي. دې ته څه ویلې کېږي؟ سنټریول. خو کلیکټیولی کال سنټروسوم. مطلب څه
چې دا دوه چې کوم دي که نه نو دته به پکې څه ویلې کېږي سنټروسوم به ورته ویلې کېږي. په خبره ورسېدې ښه جي. بل به دې تا سره په ملټي سیلولر کې هم وي، ورسره به دې تا سره په یوني سیلولر کې هم موجود وي. د مین کار څه دی؟ دا سنټریول خو تا سره چې دی نو موجود دی، خو د اصل کې مین کار چې دی نو څه دی؟ نو دی خو اوس وګورئ دا دی چې دی نو یو ویو ده چې هغه ښکاري دې ته که تاسو وګورئ نه دی دا شیپ چې دی نو شته. او بیا هم زه هماغه خبره کوم چې نن سبا دا دومره ایډوانس د ماډرن دور دی نو ښه خبره ده چې ته 3D انیمیټډ ویډیوز ګوره، ته چې دی نو داسې څیزونه ګوره چې تا ته اسانېږي. اوس ګوره دا خبرې خو مونږ وکړې چې آیا د ده څه کار دی، دی څنګه دی څنګه نه دی. د ده مین کار څه دی؟ دی به تا سره څه جوړوي؟ دی به 3 شیزونه جوړوي. سپنډل فایبرز به جوړوي، دی به تا سره چې دی نو سیلیا جوړوي، او دی به فلیجلا جوړوي. ټیک ده. اوس دې ځای کې چې دی نو تا نه به زه دا کوېسچن کوم که نه چې what is spindle fibers. خو دا سپنډل فایبر دا چې کوم شیز دی نو دا به مخکې ډسکس کوو. خیر دی ځه دا لا مونږ نه دی ویلی، ما وی که دا مونږ ډسکس کړی دی خو لا مونږ نه دی ویلی. ښه ځه خیر دی به تاسو څه جوړي؟ دی به سپنډل فایبر جوړي. دا سپنډل فایبر به چې دی نو ما سره څه کار کوي؟ دی به په سیل ډیویژن کې کار کوي. سیل چې کله ډیوایډ کیږي صحیح ده په دوو کې نو هغې کې به دی ما سره څه کوي؟ دی به کار کوي. او څنګه کار به کوي؟ چې دی به سیپریشن آف کروموسوم کوي. دا کیسه کیږي څنګه، دا کار کیږي څنګه، دا به بعد کې ډسکس کوو. اوس صرف یاد کا بیا چې ته کله نیوکلیس او مایټوسس میوسس ووایې که نه نو تا ته به دا خبره چې دی نو یاد شي. هلته مونږ بیا به دا خبره ډسکس کوو چې آیا دا اوس چې دا سیپریشن آف کروموسوم وشو نو دا چا وکړو؟ دا ما سره سپنډل فایبر وکړو. او دا سپنډل فایبر چا جوړ کړو؟ دا جی سنټریول صاحب چې دی نو دا جوړ کړو. ورسره دی به بل څه کار کوي؟ فارمیشن آف د سیلیا اینډ فلیجلا. هسې مونږ ته دا ویلي شوي چې یاره دا سیل ډیویژن او دا کار دی د تش د نیوکلیس دی، خو نه دا تش کار د نیوکلیس نه، د نیوکلیس پکې غټ پارټ وي، نور پکې هم خپل پارټ خپل رول چې دی نو ادا کوي. ښه جي. نو سپنډل فایبر به جوړ کړي. فارمیشن آف د سیلیا اینډ فلیجلا دی به تا سره څه جوړوي؟ دا کارخانه د سیلیا او د فلیجلا د جوړولو. دا چې کوم سیلیا او فلیجلا مونږ ډسکس کړه که نه نو دا جوړېږي په کوم ځای کې؟ په سیلیا او په فلیجلا کې. او دا بیا چې دی نو رایوځای کېږي. دا ټول هر څه په څه کې موجود وي؟ دا تا سره په مایکرو ټیوبیولز کې، په مایکرو فیلامنټس کې. اوس ګوره دلته مونږ دا خبره کړه چې مایکروټیوبیولز میک سیلیا اینډ فلیجلا. ټیک ده. نو چې دا کوم مایکروټیوبیولز دی دا کار کوي، ورسره دی دا جوړی څوک؟ نو سیلیا اینډ فلیجلا ما سره دا ټول مایکرو فیلامنټس دا سیلیا دا فلیجلا دا ټول جوړ کړي او دوی ایز ا کمباین یو کمپنی چې دی نو څه کوي؟ کار کوي. بس نور به پکې چې دی نو څه ډسکشن داسې چې دی نو خاص شته دی نه، بیکاز دې لیول باندې چې دی نو دومره ښه دی. بیکاز دا چې دی نو هغه مونږ د څه وایو مالیکیولر لیول سټډي ده. نو چې دومره تا ته پته لګي چې او یاره دا کار چې دی نو تا سره څوک کوي چې ستا کانسیپټ کلیئر وي. یو کار به وکړې 3D انیمیټډ ویډیو. کم شي چې تا ته په سترګو نظر نه راځي د هغې دپاره 3D انیمیټډ ویډیو ګوره. ځکه چې ته 3D انیمیټډ ویډیو نه ګورې نو ته به هوا کې لګې نه. څنګه چې مونږ کیمسټري په هوا کې وایو صحیح ده. ایټم دا چل شو، ایټم هغه چل شو، خو مونږ ته خو ښکاري نه، مونږ لیدلي نه. خو نن سبا هغه شیزونه موجود دي چې هغه مونږ ته ښکاره کېږي. مونږ ته ښه په اسانه په یوټیوب میلاویږي، په چیټ جی پی ټي ته ښه په اسانه کتی شي. نو څه چل به وکړي؟ دا شیزونه به په 3D انیمیټډ ویډیوز کې وګورئ، ځان به وکړئ او یو میشن ځان ته ایږده. ته د 9م سټوډنټ دی، ته ځان ته یو میشن کېږده زه به د 9م کلاس چې کوم بوکس دي دا به زده کوم. بس دا ستا میشن شو. ورسره یو دویم ته چې سبق وایې که نه بس سبق ووایه. بس دا تا سبق ووایي بس دا ډېره. سبق صرف د سکول سبق نه مینز دا نه، ورسره دیني هم، ځکه چې دواړه ضروري دي. ولې ضروري دي؟ دا خو به زه تاسو ته بیا چې دی زما یو بل چینل دی په هغې کې وایم بشارت علي رازق په نوم باندې چې آیا مونږ له دیني دنیاوي دواړه سبقونه ولې ضروري دي؟ او داسې بیل هم نه دي چې یاره چې دا دنیاوي دی او یاره چې دا دیني دی. نه، دواړو کې مونږ له ترقي پکار ده. خیر واپسې به چې دی نو مونږ ډسکس کوو ویکیولز اینډ لایسوسومز او د هغې نه پس نیوکلیس او بیا چې دی نو سیل ارګینلیز ختم. بیا د هغې نه پس چې دی نو نور سپیسیفیکلی ټاپکس راځي هغه به رو وایو. په دې کې څه کوېسچن وي، څه نه پوهې شوې یا څه بل څه وي نو ته مانه کوېسچن کولی شي. زمونږ د واټساپ چې دی نو ګروپ دی، سوري واټساپ چینل دی بشارت علي لیکچرز په نوم باندې، هغه هم ته فالو کولی شي. لیټ سه ستا چې دی نو څه کوېسچن وي،
لیټ سه ستا چې دی نو ذهن کې څه رای وي، څه سجیشن وي، څه د لیکچر حوالې سره سجیشن وي چې یاره داسې طریقه نه داسې طریقه، نو ته ویلی شي، ما ته ویلی شي، ځکه دا چینل ستا دپاره دی، ستا دپاره دی چې ته پوه شي. زه به سبا چې دی نو یا یمه، زه به سبا یا نه یم، خو دا چینل به موجود وي. سبا زما د مرګ نه پس به هم دا چینل وي، او سبا که زه نم یم نو کیدی شي چې داسې خلک وي چې هغه د دې چینل نه فایده حاصله کړي، او کیدی شي چې ستا هغه یو سجیشن چې دی هغه ډېرو خلکو ته فایده وکړي. نو سجیشن کومنټ کول دا شیزونه ضروري وي، انسان ته پته ولګي. ما ته پته نه لګي چې آیا ما نه په دې کې څه کمزوري شوې ده، خو تا ته پته لګي چې یاره په دې کې څه کمزوري شوې ده. نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.